الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. درود شريف شوف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما د اسلام خوږو عزتمندو څنګه چې باچا صاحب دا خبره دی کې پرېښوده چې کله انسان قبر کې کېښودی شي نو دنه درې سوالونه کېږي چې من ربک وما دینک وماذا تقول فی حق هذا الرجل. نو چې چا په دنیا کې رب سره دوستانه کړي وي الله یې پیژندلی وي د الله سره د نیکانو خلکو سره ناسته کړي وي صحبت حاصل کړی وي نو دی ورته وایي ربي ربي الله رب زما هغه ذات دی چې هغه دا تمام کائنات پیدا کړي او بیا دویم سوال جواب ورکوي چې وما دینک دین دې کم یو د دنیا کې خو دینونه ډېر چا به د قادیانیانو دعوه کوله چا به د بل څه دعوې کول ستا دین کم یو نو دی به ورته ډېر ښکلی جواب کوي چې دین یې الاسلام دین خو زما اسلام دی چې رڼا وه د هغې د وجې نه دا ښایسته جوابونه د تاله در کومه بیا ورته وایي وماذا تقول فی حق هذا الرجل. یو روایت کې راځي چې تمامې پردې کلاوي شي او دا قید جهان مبارک د روضې نه ورته وښیي اشاره ورکوي چې وماذا تقول فی حق هذا الرجل نو دی به چې وهو رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله رب ذوالجلال هاتفي آواز کوي فنادى مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا بابا إلى الجنة. رب العالمين هاتفي آواز کوي اے زما پرشتگانو زما بند دنیا کے رب العالمین پیجاندلے یعنی زی پیجاندلے ماج زما محبوب پیغمبر پیجاندلے دے اے زما پرشتو لار شید جنت نورت مزیداری کپڑی روڑی خیسا مزیداری کپڑی مونږ او تاسو د خپل قدر نه خبر نه چې زمونږ او تاسو کم قدر دنیا کې خو کپن راوړو چې کم ارزاني پلار مې مړ دی هغه راله راکړه پلار یې حرام او حلال نه ګوري بچو ته یې راجمع کوي د دغه ځای غم پکار دی په خپلو لاسو ګورې صدقې ورکوي په خپل لاسو خیراتونه ورکوي دا ونه وایي چې بچی به مې وروستو ما پسې خیرات کوي میخه بالانی هغه تا ته دومره فایده نه درکوي څومره چې ته په خپل لاس سره صدقه ورکړي. نو رب العالمین دې موږ او تاسو نیکان کي الله پاک وایي ښایسته جامې د جنت جامې دا م ورته واچوئ والبسوه من الجنه ښایسته جامې وابتغوا بابا الى الجنه ښایسته کړکۍ ورته کولاو کوي د جنت چې تر قیامته پورې خوشبویانې پرې راځي او چې څوک بدبخت دی په نیکو مجلسونو کې ناسته نه یې کړي او درته وایي من ربک دی به وایي ها لا ادري زه خو په دې نه پوهېږم دا تاسو څه وایئ نو رب العالمین ډېر په غصې سره آواز کوي فنادا منادم من السماء ان کذب عبده فافرشوه من النار وافتحوا بابا الى النار. جامې ورته د جهنم ور واغوندئ او کړکۍ هم ورته د جهنم کولاو کوي. الله دې مونږ د دغه ځای نه وساتي. مونږ مسلمانان یو دا کلمه م ویلې ده پورې ووایئ
لا إله إلا الله محمد رسول الله عقائد امدار محمد رسول الله تكل دنيا تشريف رولو نو فجبا باندې کلمه ویلا ورسروي اللهم اغفر لي امتي امتي د امتي اوازم کوي سبحان الله او چې کله محمد رسول الله ټول صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہی محبوب علیہ السلام سر پر سجدہ پروتو سبحان اللہ او چې کله د دنیا نه رخصتیږي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ما محبوب علیہ السلام تا دا خپل غوږ رانږدې کو چې محبوب علیہ السلام دنیا نه روان دی چې سار معنی دی وی په شونډو مبارک وی چې اغفر لی امتی سبحان اللہ نو محبوب علیہ السلام دنیا ته راتګم اغفر لی امتی چې دنیا نمزین امتی امتی راشي د مشکات شریف حدیث وګورئ په بخاری کې مشتا په ترمذی کې مشتا آدم علیہ السلام لبا قوم راش اے آدم علیہ السلام سخت اور رزائی اللہ رب الجلال تدعاو کچدا ورز آسان کی آدم علیہ السلام بنفسی نفسی وی نوح علیہ السلام للارش نوح علیہ السلام بم نفسی نفسی وی حتی عیسیٰ علیہ السلام پورے طول بنفسی نفسی وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا حشر پورت باندیم امتی امتی آواز طول سبحان اللہ نو پا دغا پیغمبر بانی من یو کرت درود نشو ویلے چی سو پی درود نوی او دا جب گونگا شا گونگا اللہ فرمائی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے مومنانو زما او زما د پرشتو وظیفه دادا چې مونږ په عقاید و جهان باندې درود وایو او اے مومنانو تاسو په درود وایئ سبحان الله ولی حاجی صاحب حج د بیت الله ته روان دی بس دا اخري واقعات لږه مختصر کومه بیا به مانځه ته ودرېږو صحیح ده داسې حاجی صاحب روان دی او په زوره زوره تسبیح اړئ اللهم تاسو په زړه کې مو همداسې وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مئی ورته وکې خو مئی مچھلی خو پیژنئ وږې ورته خالق کې ښوده انسان نه دی مسلمان نه دی خو غوږې خالق ایښی دی ویلی نشي چې اللهم صل وږې کې ښودو عقاید و جهان محبوب علیه السلام طول وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا دعوت ورکړه او مې د بازار نه راوړې دی او په طبخي باندې آړی راړی حضور علیه السلام وفرمیل چې ټیم ډېر وشو دا مې څنګه چل چې نه تیاریږي وی فداک ابي و امي یا رسول الله مور او پلار دې زما ستاسو نه قربان شي تاسو کله تشریف راوړئ دا مې خو بالکل پخېږي نه آقا انعامدار محمد رسول الله په ښایسته لاسونو باندې خشاک ورته پسې کړ اللہ پاک ورته گویا نه کومئ اے آقا انعامدار محمد رسول اللہ رانتیا مکوائی تعجب مکوائی ما باندې د جهنم ور حرام دی ما باندې د جهنم ور حرام دی نو ما باندې به د دنیا ور ساسر کی یا رسول اللہ سایو امتی حج د بیت اللہ تروان دے
او هغه په زوره باندې لګیا دی الله مې ورته ګویان کو ها دا د نبی علیه السلام معجزه ده چې مې ورته الله ګویان کو ستا امتی روان دی حج د بیت الله ته ځي او په دغه پاکه ژبه باندې ستاسو باندې درود درلیږي چې اللهم صل ټول وی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد یا رسول الله پتا سی درود لستلو ما ورته وږي خیره ما په عمل کړي وي یا رسول الله تعجب مکوای دا خود دنیا اور دی تاسو په حدیثو کې راغلي چې د جهنم ویم په حرام دی سبحان الله نو رب العالمین دې موږ او تاسو درود وادا کړي الله پاک دې موږ او تاسو عاشقان کړي او چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عاشق وي لکه حضرت بلال سے وګورئ د رنګ تور دی لیکن مینا محبت دی ننم د بلال سے आवाज کیږي چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ویسے قرنی تابعی دی لیکن عقید جهان نه دی لیدلی خو مینه وا محبت و عقید جهان خپل جوغه مبارک راځي حضرت عمر فاروق صاحب ته وایي چې په پلان کې ځای کې په غره کې زما عاشق دی او دا جوغه هغه ته حواله کوي موږ او تاسو مینه به د عقید جهان سره کوو که نه الله دې زموږ او ستاسو محبت ورسره پیدا کړي د وخت مناسب په وجه باندې چې وخت ډېر کم دی انشاءالله که بیا مو قوه نو انشاءالله بیا به زه تاسو ته نورې طویل خبرې وکړم دعا وکړئ چې اله العالمین ما کمې خبرې وکړي باچا صاحب کمې خبرې وکړي الیا الله په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه خو دا درته یو حقیقت خبره کوم په دې مجلس اوس